دا 12 کالو په عمر کې نبی علیہ السلام چې ابو طالب ځان سره شام ته بوت. هغه شام ته یو تجارتي سفر باندې نبی علیہ السلام ورپسې جړل، وی ما به هم بوځي د ماشومانو چکر هم خوښي، ځان سره بوت. په لاره کې یو عیسایي راهب و، د عیسایانو مولا چې ورته وایي، د هغه یو جونګړه او یو غار و، هغې کې به دیره پروت په پکې چېرته به چاله نه راوته. د عیسایانو دا راهبانو څه هم د افریقې او د یورپ په دې بعض علاقو کې شته، ډوډۍ ډېره معمولي خوري پوټۍ، او ځان له په جونګړه کې پروت یا په غار کې پروت، نه واده کوي نه بچي وي او نه د دنیا یو شی عشرت کوي. بس دا د هغې یو ژوند رهبانیت ورته وایي. پادري و راهب دی به هم په خپله جونګړه کې دیره او بار به نه راوت. دا قافله د قریشو چې څنګه لاړه، د هغه پادري د هغه راهب د جونګړې سره خوا کې ځنګل و اونې وې په هغې کې دوی دمه شو. د ټلوخانو قافلې به وې، خیمې یې ولګولې. وی دا راهب به مخکې هم دا قافلې دغلته دمه کېدې نه وراوته او دې ځل لره ووت. وی تاسو کې یو ماشوم دی، هغه ماشوم پلانکي نوم دی، څه شو؟ هغې ورته وی چې او دا هلک خو شته، اوښانې بوتلې دي، هغه سیرابۍ راځي به. وی ښه ده درته ویم چې دا هلک هغه دی چې د ده نه به د آخرې زمانې پیغمبر جوړېږي. نبي علیه السلام مبارک یې د مټه کلک دقسې ونیوه. وی هذا سید العالمین، دی به د دې مخلوق سرداري. هذا رسول رب العالمین یبعثه الله رحمة للعالمین، او دی به د دې ټول مخلوق دپاره الله رحمت را لیږي. وی تاسو چې کله په دې غونډۍ په دې غر را کوزېدی نو ما دې غر ته کتل، وی چې دې غر کې څونه بوټي او یا غټ غټ کاڼي، وی ټول دته په ځمکه پرېوتل او سلامونه یې ورته کول. وی زه نه ډوډۍ کوم. دا پادري لاړو، دې ټولې قافلې دې ډوډۍ وکړه د پیغمبر علیه السلام نه مخ. چې ډوډۍ وکړه راویل نه دغه وخت کې نبي علیه السلام نو، دې کې پیغمبر علیه السلام راغی. چې راغی خلکو ته یې وګورئ ورته، وی سور نور دی، وی په دې ټولو خلکو نور دی، او وی دته وګورئ د هغه نه پاسه د اوریا دی سوری دی. بل ځای د سوري نو چې نبي علیه السلام پې ناست وی، نو چې دې سینګ کېناسته نو د هغه اونې سوري په پیغمبر علیه السلام ورتو شو. و یا نور و چې دی په نور کېناست سوري نشته نو سوري پې ورتو شو. وی دی بله نښه ده. وی مشر یې څوک دی؟ ابو طالب راغی، وی دی مشر یم زه ترې. وی ده کې د آخرې زمانې د پیغمبرۍ نښې دي، او دی به په دې ټولو دینونو باندې غلبه کوي. دا ټول دینونه به ختمیږي او رد دین به غالب کېږي. او شام ته که د دې پوته د شام عیسایان به یې درنه ګورې خراب کړي، نقصان به ورته ورسوي. نو ابو طالب بیا پیغمبر علیه السلام سره ملګري کړل او دی یې واپس مکې مکرمې ته راولېږه. ترمذي شریف کې حدیث دی چې دی یې واپس څنګه راولېږه. دې کې 7 کسان د شام نه را روان دي. دې پادري له رادل، هغه هم د شام د عیسایانو مشرانو، دې خو یې پېژنده، پادري سره کېناستل. وی لکه څه کوې؟ وی مونږ اورېدلي دي چې د آخرې زمانې کم پیغمبر جوړېدو والا دی، هغه هلک پیدا شوی دی، او مونږ په کتابونو کې دا هم لیدلي دي چې په دې میاشت کې به د شام سفر کوي. نو مونږ مخکې له راغلي یو که لار کې م چېرته ګیر که چې مړي. پادري ورته وایي بحیرا د دې پادري نوم و. هغه وی ډېر قمقل خلک یې. ستاسو کتاب کې دا شته چې دا هلک په آخرې زمانې پیغمبر جوړېږي؟ وی او زمونږ کتاب کې شته. وی دا پکې شته چې دله به الله غلبه ورکوي؟ وی دا هم پکې شته. او دا هم پکې شته چې په دې میاشت کې به د شام سفر کوي؟ وی دا هم پکې شته. نو چې الله د یو شي فیصله کړې وي، تاسو هغې کې څه رکاوټ پرېښودی شئ، تاسو یې وجلی شئ. هغې وي دا خو د عجیبه خبره وکړه چې الله د هغه د پیغمبرۍ فیصله کړې ده، موږ یې چېرته وجلی شو؟ خلک یې ته وتمبول. دغه وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله تقریبا. په ټولو عربو کې د نبي علیه السلام ډېر لوی عزت کېده، خلکو به ډېر زیات قدر کو او ډېر زیات احترام به خلکو کو، او د ماشوموالي نه به ورته خلکو صادق او امین وي چې دا رښتونی دی او دا امانتګر دی. چېرته په ماشوموالي کې پیغمبر علیه السلام دروغ نه دی ویلی. خلک خامخا دروغ کوي که نه، دوکې نه ده کړې، کنځل یې نه دي کړی. خلک کنځل کوي که نه کوي؟ د مشرانو یې قدر او عزت او احترام کړی دی. کونډه رنډو چا به څه خدمت او چا به چا له کار نه کو، دته به یې واز کېده به منډه واله، سودا به یې راوړه خلکو له، چا سره پیسې به نه وي، خپله مزدوري به یې کوله، هغوی له به پیسې ګټلې. او چې څوک به قرضدار او پریشانه به پیغمبر علیه السلام به خپله وګرځېد، مزدوري به یې وکړه، پیسې به یې وګټلې، او د هغه قرضدارو قرضونه به یې خلاصو. چې دا صفت په چا کې وي نو خلک یې پخه یادوي او که نه یادوي. یو صحابي د وروستو ایمان یې راوړی دی، هغه وایي زه یو موقع پیغمبر علیه السلام سره خبره کې لګیا شوم،
وی ما ورته وی چې ته دلته ودرېږه او زه راځم. وی ما ته وی ډېره ښه ده. وی دی راته ودرېده او زه کور ته لاړم. وی ما ته وی چې دلته راځه زه به دلته درته ولاړ یم. ما چې ها وی د لاړم د باندې هیر شو. وی اتفاقا 3 ورځې پس په هغه لاره تېرېدم، نبي علیه السلام یې یاده وی دی ولاړو. او زما را یاد شو چې دا خو د سره ما وعده کړې وه، 3 ورځې تېرې شوې دی زما په تمه دی جوړ. وی ما دې تپوس وکړو، وی ما ته یې صرف دومره وویل چې زه خو دې ډېر زیات وکړولو. تا سره مې وعده وکړه چې دلته ولاړ یم ته راشه، نو هغه چې تا ته مې ویلي 3 ورځې شوې دلته تا ته په انتظار یم. یعنې کور ته هم ورپسې تللی شو، خپل کور ته هم تللی شو، او دا هغه وخت چې د نبوت او پیغمبري هم نه ده میلاو شوې. خلکو به وی الصادق چې دی بچه ته په لاره تېرېده، وی هذا الصادق دا رښتونی دی، هذا الامین دا امانتګر دی. عمر د پیغمبر علیه السلام مبارک 15 کالو ته ورسېد. ابو طالب هم مړ شو، اگر چې دغه وخت کې ابو طالب جمدېږي د 15 کالو په عمر کې. ابو طالب وروسته ابو عبدالمطلب یادوم امر شوی. په مکه کې یو ښځه وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، ډېره زیاته مالداره وه او کونډه وه، خاوند یې مخکې و هغه مړ شوی، بلکې 2 خاوندان، یو خاوند یې مړ شو بیا بل چا په نکاح واغېسته. هغه خاوند یې مړ شو، دغه وخت کونډه وه. د پیغمبر علیه السلام خو ډېر شهرت و، نو نبي علیه السلام پسې استازی راولېږه. ویره ته ډېر امانتګرې ته مهرباني وکړه زما د اعمال په تجارت باندې چې د یو ملک ته یوسه، او څومره ګټه به چې وشي نو چې نورو خلکو له څومره ورکوم تاله به د هغې دوچن درکړه. پیغمبر علیه السلام د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړه، هغه ورته ډېره ښه رضا شه. د هغې یو غلام او میسره نوم یې ځان سره کړ. نبي علیه السلام یې ستا دا غلام به راسره ځي، ولې اصله سبا په ما بدګماني ونه کړي. شام ته لاړل، دغه وخت کې د حضور پاک مبارک عمر 15 کاله او واپس راغی. هغه مال دونه ګټه وکړه چې په ټول زندګۍ او ژوند کې د حضرت خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه نه وکړه. همیشنه غلام ورته الوي، او دې سفر کې د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر نښې موجود شوی وي. یو بل راهب او پادري د هغه نستورانو وو، هغه د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وشو. چې ملاقات یې ورسره وشو، د نبي علیه السلام نه تپوسونه وکړه ستا څه نوم دی؟ وی زما پلان کې نوم دی. د پلار دې څه نوم دی؟ د پلار نوم مې پلان کې دی. نو پادري ورته بیا وایي د قریشو د خاندان سره تعلق لري وی، او بنو هاشم خاندان سره تعلق لري وی، او وی ښه مبارک دش. ملګري ورته وایي هو رسول الله، وی دا لږ چې دی دا د الله پیغمبر، او هذا آخر الانبیاء، د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر به همدې وي. هغه هم هلته د قریشو قافلې ته د پیغمبر علیه السلام صفتونه وښول. مال ډېره ګټه وکړه. هغه میسره غلام بیبي خدیجې رضی الله عنها ته الوی، او سردار یې په ده کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ نښې دي. بیبي خدیجې عرب خو ډېر نیکان خلک وو، او د عربو خلک ډېر زیات هغه حیادار وو، او دا خو ډېره مالداره ښځه وه. نو ورته وایي غلام ته ته به هلک ما ته ونه ښیې چې دا به څنګه یي؟ وایي ښه چې کله په لاره راشي نو زه به تا ته دې وښیم. نو بیبي خدیجه بره کوټې ته وخېجوله، او پیغمبر علیه السلام په لاره را روانه وي دغه هلک. وی ورته وګوره سور لور ته وګوره او په د سوري ته وګوره، د پاسه پې د وریځ سوری دی. بیبي خدیجې بیا پیغمبر علیه السلام ته د نکاح استازی ولېږه چې که زه ستا خوښ یي تا سره نکاح کوم. نبي علیه السلام د تره سره مشوره وکړه، د ابو طالب سره، او په ډېر خوشحاله شو، ځکه چې دا د عربو ډېره مالداره ښځه وه، او پیغمبر علیه السلام سره خو مال کم و، او پیغمبر علیه السلام مبارک ځان سره د نکاح تقریب لبوم ته، او د نکاح یو عجیبه خطبه یې ویلې ده، زه به یې درته په پښتو کې ترجمه وکړم. ابو طالب وایي زما د ارواره چې دی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، او په ټولو عربو کې د ده نه برکتي هلک بل نشته، او زما د دې ارواره نه هوښیار انسان په دې ټولو عربو کې بل نشته، او دا ډېر صالح انسان دی، او د نسب په اعتبار دی ډېر شریف انسان دی، د ده نه ښه نسب د بل چا نشته، او په وجود زما د ارواره ډېر روغ دی، او په عقل او په ذهن او په پوی هم ډېر زیات هوښیار دی. د دې د بدعملۍ اوسه پورې چا کش نه دی کړی، او ډېره شریفه ښځه ده او ډېره مالداره ښځه ده. وایي زما ارواره کې یو کمی دی چې مال یې نشته، او نور په هره توګه زما ارواره هوښیار او پوه انسان دی،
او بی بی خدیجه په هره توګه ډېره هوښیاره او ډېره پوهه او نیکه ښځه ده او زما د واره د دې نکاح ته میلان دی او د دې زما واره د نکاح ته میلان دی نو په دې زه د دې دواړو نکاح تړم 100 اوښان یې وله په مهر کې واچول 100 اوښان او څوک وایي 1500 درهم یې وله مهر مقرر کړ دا نکاح وتړلی شو دغه وخت کې د حضور پاک عمر مبارک 15 کاله او د بیبي خدیجې عمر 40 کاله نکاح شو د پیغمبر علیه السلام دې سره ډېره زیاته مینه وه ډېر محبت د بیبي خدیجې په جون نبی علیه السلام بل واده نه دی کړی او دې به د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خیال ساته دونه قدر به یې کو هغې ته خو پته وه چې د ده نه به یو شخصیت جوړېږي او پیغمبر علیه السلام هم د بیبي خدیجې ډېر صفت کو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي نبي علیه السلام یو ځل وفرمایل چې زه ناست وم دې کې جبریل علیه السلام راغی وایي ما ته یې وی چې زه الله را لېږلی ما او ته بیبي خدیجې ته ووایه چې په تا الله سلام وایي شور یې ونه پکې نقصان یې ونه پکې بیماري ستړی ویلی وی حضور پاک مبارک به د خدیجې ډېر ذکر کو نو وی بن له خو په بن غوسه ورځي یوې بنې ته چې د بلې بنې ښه وی خو ځان له دې کار وکړه خامخا غوسه ورځي او چې جمدې بنې نو بل له غوسه ورځي زما وخت کې هغه نه وه خو پیغمبر علیه السلام به ډېر صفت کو نو یې ما له پرې غوسه راتله یې ما ورته وایي چې په دنیا کې جوړ بله بوډۍ نه وم دا یوه وه وی ما ته به چې انها کانت وکانت ای عایشې دقه یوه ښځه وه په دنیا کې هم دغه و بله نه وه واقع او کله به یې چیرې یا ګله لال که نو د خدیجې چې کومې ښځې وې او دوستانې ښځې وې دې ښځو هم ښځو سره مینه نو هغه چیلې به یې ټوکړې ټوکړې که او د خدیجې په هغه دوستانو ښځو کې به یې هغه تقسیمولی دومره د حضور پاک ورسره مینه و دا یو شانتې و او تلل هم یو شانتې و نو بیبي فاطمې اواز وکړ نو نبي علیه السلام باندې هغه اواز داسې ولګېد لکه چې دا د خدیجې اواز وي پیغمبر علیه السلام زر کېناسته او د سترګو کې اوښکې راغلې فاطمه رضی الله عنها بیا روانه وه چې دا څوک دی چې فاطمه ده چې ورته یې وکتل د الله رسوله ولې وی ما باندې د اواز د بیبي خدیجې د اواز په شانتې ولګېد او حقیقت دی چې هغې د حضور پاک ډېر زیات خدمت کړی خپل څومره مال چې دی ټول پیغمبر علیه السلام ته وقف وی زما مال ستا شو او د دې کور و د مروه د غونډۍ سره اوس هغه کور نشته روال شوی دی هغه کور یې پیغمبر علیه السلام ته وقف کړ او نبی علیه السلام ته وی د خپل کور د پرېږده زما دې کور ته راځه د نبی علیه السلام د پیدایش کور اوس نشته خو په هغه ځای یو مکتبه جوړه ده کتبخانه شانتې پرې جوړه ده نو پیغمبر علیه السلام هغه خپل کور پرېښود او د خدیجې رضی الله عنها کور ته را منتقل شو دلته به اوسېده وګوره د اول نه الله تعالی پیغمبر علیه السلام کې صفتونه پیدا کړي اکثر به غار حرا ته تل په غار حرا کې به نبی علیه السلام مبارک ناست و د الله عبادت پرې کو ځان له به ناست پیغمبري دا نشته ښه نو څه عبادت پرې کو نو الله به ورته زړه کې الهام کو دا قاعده ده چې پیغمبر ته پیغمبري نه میلاو شوی د پیغمبرۍ نه مخکې ولی د خدای وي کشف ورته کېږي بل د دین ابراهیمي چې د ابراهیم علیه السلام کوم دین و د هغه دین مطابق به لګي او خپل عبادت یې کو دې خدیجې رضی الله عنها ورته چېرته نه وویلې چې ته کار ولې نه کې ته پیسې ولې نه ګټې او ته د ځان له فقر کې ولې ډېرې بلکې دې به خدمت کو چې دوه درې ورځې به تېرې شو نبي علیه السلام به رانغی نو دې به اوبه په بتکي کې واچولې او ستوانو د هغې وخت چې کوم خوراک به نه خرابېد هغه به په څادر کې وتړو او غار حرا ته به دا خطه و پیغمبر علیه السلام له به دا سیزونه رسول خدای پاک د تاسو بوتلی کې غار حرا ته ختل سازانه خبره نه دا به وله په خپله خطه زه غار حرا ته بره سر ته وختم هغې ته بیا کوزېدل ګرانې په هغې مې تابونه راتللی دا خو نه شي وکوزېدی نو چې په هغه لاره کله ختم او بره سر ته وختم په خدای یقین کې بیبي خدیجې رضی الله عنها ته په تلو په راتلو کې دعاګانې کولې حالانکې زمونږ څه دعا به ما وی په دې لاره دې د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې هغه له اوبه وړي او په دې مونږ تش نه شو ختې هغې ځان سره سټوان هم ترې جوړې دي دا به یې د حضور پاک خدمت کو او نبی علیه السلام له به یې ډاډګیرنه ورکوله چې دې تنګ نه شي
سلویخ کاله چې د حضور پاک مبارک پوره شو، پوره سلویخ کاله. نو اقا غار حرا کې یو ځل نبی علیہ السلام عبادت کو. یو فرشته ونراله حضرت جبریل علیہ السلام، او ما خو مخکې درته وویل چې بیا وله سینه مبارکه سیرې کړه، شق صدر چې ورته ویل. نبی علیہ السلام فرمایي چې سینې راله سیرې کړه او بیا پې عوض شوه. وی دې را پاسولم او ما ته ویل چې اقرأ اولوله. ما ورته چې ما انا بقارئ، زه خو نه مې سکول کالج او مدرسه دارالعلوم کې خو سبق نه دی ویلی، زه خو لوستل نشم کولی. بیا پرېښودم چې اقرأ شابه اوسلوله. ما ورته بیا وی چې ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه نشم لوستلی. وی بیا یې ونیوم او ځان ته یې راته اقرأ سلم او ښه زور یې راکړ، داسې زور یې راکړ چې د دې وجود نه مې خولې وبېرې. وی په درېیم ځل یې بیا ما ته وی اقرأ، ما چې زه خو نشم لوستلی. وی درېیم ځل باندې راله بیا زور راکړ او وی داسې زور یې ماله راکړ. د دې حدیث بعضې علما عجیبه معنا کوي، وی دومره زور یې راکړ چې د حضرت جبریل نه خولې وبېرې. وی بیا ما ته دا آیتونه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق، د هغې الله په نوم او په امداد لوستل کوه چې مخلوق یې پیدا کړی. کوم ذات چې دا ټول مخلوق پیدا کړ، د نش نه حش ته یې راوستل، نو هغه په تا کې د لوستلو طاقت پیدا کولی شي. بسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق. کم ذات چې هغه انسان د یو څښا د وینې د ټوټې نه پیدا کړی دی، هغه ذات په تا کې د لوستلو ماده پیدا کولی شي. دا یو څو آیاتونه وي. اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جبریل علیہ السلام لا پیغمبر علیہ السلام مبارک را کوز شو، کور ته راغی او چې څنګه کور ته راغی تبه پرې راغله، الله چېده. دا یخه تبه نه چې د بنده یخ نه کېږي. بیبي خدیجې ته وایي زملوني، هله په ما څادر واچوه یخني مې کېږي. چې څادر یې په سینګ واچو، بیبي خدیجه فرمایي ګوره دونه هوښیاره ده، لاول ورته غږ نه کوي چې څه چل دی. نبي علیه السلام ټول ال ورته ووایي، هغه پې پوه وه. په دې تمه خو خدیجې رضي الله عنها د پیغمبر علیه السلام سره نکاح کړې. د نکاح په وخت کې رضي تر دوی ورقه بن نوفل د پخوانو کتابونو عالمو بیبي خدیجې هغې سره مشوره کړې وه. تر دوی یو هلک دی او دی نوم دی او دا څیزونه دي، زه ورسره واده وکړم. وی وکړه ورسره واده که واده ستا قبول کړي نو دا ګوره د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو واده. په دې نیت هغې واده کړی چې د نبي علیه السلام دا ټولې خبرې واورېدې. نو بیبي خدیجې ورته وی یو کار نه کوو، زما له تره زوی د پخوانو کتابونو عالم دی، اچې هغه لرې بوځو. پیغمبر علیه السلام وی زه ډېره ښه ده. نو هغه ورقه ابن نوفل او د خدیجې رضي الله عنها تر زوی هغې له یې بوت او ورته وی رواره وایه، ما ته ټول ال ووایه. نو پیغمبر علیه السلام ورته ټول حاله وی او ورته څه وی؟ وی دا هغه فرشته وه چې په حضرت موسی علیه السلام به نازلېدله. مبارک دې شه، ستا یو ډېر لوی برکتي ژوند شروع کېدو والا. او بیا څه وی؟ یا ارمان که زه جمدې وې هغه وخت چې تا دا قوم د خپل وطن نه وباسي، زه به دې مدد کوم. نو په حضور پاک دا خبره خو ونه لګېده چې ما به دا قوم څنګه وباسي. ما خو هله خلک وباسي چې چا سره روان وي، زما خو ټول قوم ډېر قدر او ډېر عزت کوي. او بل زه خو د یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرم، لوی نسب مې ما به څنګه وباسي. او ورته څه وایي؟ وایي داسې وخت به راشي ته چې کومې خبرې کوې دا قوم به د دشمني شوی، دا به یې د دې وطن نه وباسي. خو افسوس چې هغه وخت کې د جمدې موضوع یې مرسته وکړم. بیبي خدیجې رضي الله عنها نبي علیه السلام نه ډېر ډاډ ورکړ. نبي علیه السلام ورته خدیجې زه خو یېرېږم په خپل ذات. وی هېڅ چرې په ځان باندې ونه یېرېږې، غم وکوه، ته د کونډو رونډو خدمت کې، د یتیمانانو خیال ساتئ، قرضدارانو نه مال پیدا کې، چا نه چې کوم شی روک شي هغې پسې منډې وی. نو فکر مه کوه داسې انسان الله نه ضایع کوي، تا به چاته الله ضایع نه کړي. 3 کاله وحې بنده ورو، دا لومبی وحې وه، 3 کاله اسم نو، او نبي علیه السلام به د خپل عادت مطابق بیا هم هغسې غار حرا ته ته اول ته به یې د الله عبادت کو. 3 کاله پس نبي علیه السلام مبارک د غار حرا نه را روانو. وی په اسمان کې مې یو لوی غږ واورېد،
وی چې بره مې سر اوچت که وی هغه فرشته وه چې مخکې غار حرا کې ما نه راغلې وه وی هغه په یو کرسی باندې ناسته او وی داسې خشته وزرې دي مزېدارې چې وی د اسمان دا غفله ټوله د هغه د وزرو نه ډکه ده وی بیا ویرېدم چې دا خو بیا به ماله زور راکوي وی زر کور ته رالم چې کور ته رالم بیبي خدیجې ته مې وی دسرونی هله څادر راوالی زما یخني وشو په ما څادر واچوې چې څنګه څادر را باندې هغې واچو دغه فرشته مې دروازې له راورسېدله او په دروازه کې دا آواز وکړو یا ایها المدثر قم ای څادر اغوستونکي پاس فانذر دا خلق د الله د عذاب نه ویروه وربک فکبر الله لوی پخپلم کوه خلقو تم بیانوه والرجز فهجر او دا چې کم خلق دا د ګناهونو کار کوي او د بوتان عبادتونه کوي پام کو دې څیزونو ته نږدې نشي دا ګندګي ده نبی علیہ السلام مبارک خدیجې رضی الله عنها ته ایو چې ما ته خو الله داسې وي دا خو د الله خپل استاد کړم ځکه چې ما ته یې پازه خلک ویروه خو د الله طرف نه استاد شو یو بهترین استاد استاد د رسول او پیغمبر وي بیبي خدیجه رو غږ ونه که بس دی وی بلکل زه تا منم د دې خبرې خو زه په انتظار وم وایه شابه ستا دعوت څه دی چې الله درته ویلی دی وی زما دعوت هم دا دی چې الله یو د شریک نه لري ما ته عرض شوی چې د بوتانو عبادت دې حدیث در ورنږدې نشي او دویمه خبره دا ده چې زه د الله خبره کوم د الله استاد نو ما به منې چې د الله استاد مې ډېره ښه ده لومبي ایمان په ښځو کې بیبي خدیجې راوړو هلکانو کې حضرت علي رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده د ابو طالب زوی دی په نابالغ هلکانو کې لومبي ایمان هغه راوړو او په بالغانو سرو کې لومبي ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړو دا د حضور پاک نږدې ملګری نبي علیه السلام ورته ویل ابوبکر ما له خو الله زه الله استاد یې کړم پیغمبر یې کړم ته یو معنا ده ښه مونږ ته پیغمبر وایو پیغمبر معنا د الله پیغام رسونکی زما ملګری او ستا رښتینولي ما ته معلومه ده تا چې ته په خپله زندګۍ کې دروغ نه دی ویلی نو ته به اوس څنګه دروغ وایې بلکل زه دې ملګری هغه په بالغانو سړو کې لومبی هغه مسلمان شو او په غلامانو کې د پیغمبر علیه السلام یو غلام زید ابن حارثه لومبي ایمان هغه قبول کړ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي وی ما خو در باندې ایمان راوړه دلیل در نه غواړم د دلیل نه مخکې مې ایمان راوړه خو هسې ما ته یو نښه ویلی شي د پیغمبر خو د پیغمبرۍ یو نښه مې هغې ته معجزه وایي هله سره شته حضور پاک مبارک ورته وی او وی څه ده نو واقع دا شي وه چې یو زمانه کې حضرت ابوبکر صدیق په یو قافله کې تللی تجارتي قافله کې هغه قافله کې واپس راتل یو ځای کې دمه وکړه هلته پخوانو کتابونو یو عالم و نجومي مو پادری مو نجومي مو د نجومو په دې قصو هم پیدا چې حضرت ابوبکر یې څنګه ولیده درته ویې وروڼه یو تپوس تله کوم د ده نوم عبدالله وی ستا نوم عبدالله دی ویو وی د پلار نوم دی ابو قحافه دی ویو وی د قریشو د بنو تیم قبیلې سره تعلق لري وی او خلک حیران شو چې دا خو دا نجومیان اکثر دا خبرې هم کوي ناشنا خبرې شروع کړه هغه سړی کلک شو وی نه ما ته خامخا روند وښایه د ما پکې ډېر لوی غرض دی دې قافلې والا حضرت ابوبکر ته وی وی دا ته روند وښایسته نه پې څه دي چې روند یې ورته وکړو د حضرت ابوبکر په روند باندې یو داغ و خړ شان تور داغ و وی زه ورته روند پټ کړ وی زه راته دا خبره کوم چې د اخر زمانې پیغمبر به راځي او ته به د هغه لومبي خلیفه او د هغه نږدې ملګری به حضرت ابوبکر صدیق وی مې چې د اخر زمانې پیغمبر به څوک وي چې زه به یې ملګری وی دا خبره ما ځان سره وساتله بس خبره و تېره شوه ډېره موده پکې تېره شوه ډېره زمانه وی نبي علیه السلام مبارک ته مې دا غږ نه وکړی ځکه ما ته څه پته وه چې دی به د اخر زمانې پیغمبر جوړېږي وی مې چې د الله رسوله ما خو در باندې ایمان راوړه مې د دلیل نه هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ څه معجزه څه نښه شته که نه وی او زما د پیغمبرۍ نښه هغه ده چې پلانکي سفر کې پلانکي ځای کې غرایب ستا د روند دغه داغ کتلې دا د پیغمبر معجزه وي مخکې یو بعضې وخت یو شی وي هغه چاته معلوم نه اول پیغمبر ته په زړه کې ور واچوي یا د وحی په ذریعه ورته وښیي یا ته معجزه وایي نبي علیه السلام مبارک به داسې یو دو دوستانو ته الوي لا کولو اعلان ورته اړر نو شوی یو دو کسانو ته به وي څه موده پس ورته بیا دا حکم وشو واصدع بما تؤمر
وانذر عشيرتك الاقربين ونږدې رشتہ داران دې ویرو. حضرت علي رضی الله عنه ته ویې ډوډۍ او د ما چې څومره نږدې رشتہ داران دا ټول لوبل. او دې وخت کې لږ لږ مخالفت بیا شروع شو چې ډوډۍ وشوه نو په ډوډۍ کې ټول رشتہ داران نه وغوښتل. ابو لهب هم پکې و. نو ابو لهب ته خو پته وه میاس کې مداخلت نه کو چې خلک به چپ شو د به خبره کول. ابو لهب لګیا دی یو خبره او بله خبره بنګه او بنګه چې پیغمبر علیه السلام ته د خبرې موقع میلو نه شي. چې ډوډۍ خوړلې مې دی چې ځو نبي علیه السلام ته اړو موقع پیغله علي صاحب ته کاکاجي خو ټول وخت یې ضایع کړ. وایي زه سهار نه بیا ډوډۍ وکړه. نو څه موده پسې پې بیا ډوډۍ وکړه. بیا ابو لهب دغه قصې جوړې کړې. په درېیم ځل بیا وایي کاکاجي خو موږ له د خبرو اړو موقع رانه کړه. په درېیم ځل یې پې بیا ډوډۍ وکړه. بیا دا ټول راوغوښتل چې څنګه ډوډۍ خوړلې کېدله دې کې پیغمبر علیه السلام لږه غوندې موقع هغه بیا ګپ شپ شروع په چې د د خبرې موقع میلو نه شي. نبي علیه السلام ته پکې لږه موقع میلو شوه. وایي زه یو خبره کوم ټول چپ شي وایم. وایي ګوره زه ستاسو د خاندان یم. تاسو ته پته ده چې ما چې ته دروغ نه دي ویلي او دروغ مې خوښ هم نه دي. دروغ زما ډېر بدې شي او ما له الله پیغمبري را کړې ده او ما ته دا حکم را کړی دی چې دې خلکو ته ووایه چې د یو د الله عبادت وکړي خدای له شریک نشته او ما د الله پیغمبر ومنه. ابو لهب وایي قدیله دې را جمع درې ډوډۍ موږ باندې په دې وخوړل بدله دې ووایي او خلک دقسې خواره شو. حکم وشو د الله د طرف نه واصدع بما تؤمر چې اوس کولاو اعلان شروع خلک ورته مخامخ کېناستل. هغې ته وایي تاسو زه سینګ منتیم زه سینګ سړی نو چا په انکار کولی نه شو. وجدناک صادقا و امینا وایي تا مونږ کې چې کوم وخت تېر که نو ته مونږ په دې وخت کې رښتونې لیدې او امانتګر دا ټول مونږ منو. وایي ښه درته یو خبره کوم که زه تاسو زه ده ووایم چې د صفا د غونډۍ نه هرې غاړې یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي زما خبره به ومنئ؟ وایي او بلکل. نو وایي لښکر خو نشته زما خبره څنګه منئ؟ وایي تا چې د دروغ نه دی ویلی ځکه ستا خبره منو. وایي ښه چې دا مې منئ دا ومنئ چې الله یو د شریک نه لري. د دې بوتانو عبادتونه مه کوه. دا نه زوی در کولی شي او نه دا بوتان تاسو نه بیماري ختمولی شي. ایمان راوړئ. دغه ابو لهب بیا پاسېد او کاڼی راواغېسته او په نبي علیه السلام یې غوزار وکړه او خیانه وکړه. وایي تا مونږ دې له راغوښتي او مجلس یې ګډوډ د هغې نه پس عام تبلیغ شروع خو د پیغمبر علیه السلام په دغه لوی محنتونو په کوششونو او سره دې نه چې قوم مخالف و کلي وطن مخالف و الله اسلام او ایمان خور په او د خدای فضل د دومره دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېد نن د مسلمان شمېر هم څوک نشي کولی. خدای دې مسلماني نور هم زیاته کړي.